بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالله جان صابر، پروګرام سپینې خبرې. قدرمنو، نن سبا که موږ په خپله ټولنه کې وګورو، خپله سوسایټي کې وګورو، نو تعلیم هم زیات شوی او تعلیمي ادارې هم زیاتې شوي دي، خو ولې له بده مرغه په یو تعلیمي یافته او غیر تعلیمي یافته شخص کې فرق کول ګران شوي دي. د تعلیم چې کوم بنیادي مقصد دی هغه په نظر نه راځي. نن پروګرام کې موږ کوشش کوو چې تاسو په دې خبره پوه کړو چې تعلیم څه شی دی او د دې بنیادي مقصد څه دی. په نن پروګرام کې ما سره میلمنه ده ډاکټر ثانیه ظهیر بیبي. دوی اسسټنټ پروفیسر دي پرسټن یونیورسيټي کوهارت کې، او د دې سره سره دوی د دغه کیمپس ډایرکټر هم دي. دوی سره به موږ په دې موضوع باندې خبره کوو چې زمونږ ټولنه کې د تعلیم هغه بنیادي مقصد ولې نه ښکاري. میم تاسو ته ستړي مه شوئ پروګرام کې. السلام علیکم. تاسو ډیره مهرباني. ټول نه پهلا خو زه چې دا ټولو ته نن انډیپندنس ډے د جشن آزادي ورځ مبارک ورکوم غواړم چې یو ډیره غټه او د خوشحالي ورځ ده مو ټولو دپاره. نو پهله به زه هغه دپاره ټولو ته مبارکباد پیش کوم او بیا به زه تاسو ډیره شکریه ادا کوم چې تاسو زه یو ډیر امپورټنټ ټاپک باندې چې دا نن ډسکشن دپاره وغوښتلم. مهرباني میم. تاسو ته مبارک شي د 14 اګست خوشحالۍ. اول پوښتنه دا کوم چې که څوک دا وایي چې تعلیم څه شی دی، نو د دې جواب به څه وي؟ تعلیم چې مو کتابي که ورته وایو نو لکه ان بکس خو چې دا تعلیم مو سره یو چې بنیادي حق ته د یو قوم کې د طلبا د هغه سټوډنټس چې هغه تعلیم حاصل کی اور هغه تعلیم د وجه هغه ایجوکیشن بنیاد بني چې څوره د مو سوشل ایشوز دي هغه سوشل ایشوز ټیکل کی، وایلنس ختم شي، شدت پسندی ختم شي، ایکسټریمزم ختم شي، وایلنس ختم شي. خو زه ایز ا ټیچر زه وایم چې ایجوکیشن از اباؤٹ انلایټمنټ، روشن خیالي ده، د یو سوچ تبدیلول دي، یو مثبت سوچ طرف ته د خپل چې کم نسل ده هغه بوتلن دي، نو بیا هی صرف اصل مقصد کې چې دا نو کامیابی طرف تللی شو. تاسو چې کوم ډیفاین کړ تعلیم چې یو مثبت سوچ راوسته دي، ستاسو په خیال چې د پاکستان نظام د دې قابل دی چې دغه یو مثبت سوچ راولي، یا تاسو دا ګڼئ چې من حیث القوم موږ د دې قابل یو چې موږ تعلیمي یافته شوي یو؟ مو بدقسمتی سره زه وایم چې مو نن 74 جشن آزادي لګیا یو مناوو لګیا، خو مو یا چې دا مو که اوس دې ټایم کې مو یونیورسټیز وګورئ نو موږ سره ښه لکه پبلک سیکټر کې هم یونیورسټي دي، پرایویټ سیکټر کې هم یونیورسټیز دي، بټ سټل مو هغه طرف نه یو روان چې کوم طرف ته مو 74 ایئرس کې موږ ته تلن پکار وو. په دې چې مو صرف لګیا یو اور ایجوکیشن خو حاصلو لګیا یو، خو هغه چې کوم ایسنس ده، هغه چې کوم پرپز ده، هغه مو نه پوهېږو لګیا یو. لکه مو ته د پورا سوچ د ټیچر سوچ نه ونیسه تر د سټوډنټ پورې چینج کوم ضرورت ده. خو هغه دپاره زه وایم چې ټول نه پهله د موږ هر کس لکه چینج لیټریچر موږ سره دا وایي چې چینج کمز فرام ودن، نو ټول نه پهله چې دا موږ خپل سوچ بدل کو، نو بیا ایز ا ټیچر چې د مو سوچ بدل شي، د مو سوچ مثبت شي، بیا یې له مو خپل نسل سوچ بدلول شو. تاسو وی چې موږ به د ځان نه سټارټ اخلو چې اول خپل سوچ بدل کو، مطلب ټیچر سوچ بدل شه او د سټوډنټ یو سوچ بدلای. بالکل. د ټیچر د سوچ بدلولو لپاره تاسو په خیال څه کول پکاري؟ هغه دپاره دا وی چې زه تعلیم همیشه دا وایم چې تعلیم چې دا صرف یو ډیګري حاصل کول نه دي. تعلیم دا ته ایجوکیټډ الی چې کله د ته چې څه وی هغه ته انټرنلایز کی، هغه ته په خپل لایف باندې اپلای کی، ته چې څه ښیې لکه دا کال اور فیل کې تضاد نه ده پکار. لکه چې ایز ا ټیچر چې دا موږ څه بک کې وایو نو هغه د موږ پرسنالټي کې ډیپیکټ کېدن ډېر زیات ضروری ده، هغه شو کېدن ډېر زیات ضروری ده چې موږ خپل ځان رول موډل کو
نو موږ سټوډنټس په چې دا نو هغه هم د مو سټپس فالو کوي هغه هم چې دا نو موږ په شان هغه هم مثبت سوچ طرف ته راځي نو موږ چې دا پهله چې موږ کم سبق دي چې کم مواد خیو خپل لټریچر خیو کم سبق خیو فرست اف آل موته هغه شی انډرسټینډ کول ډیر ضروری دی ابزورب کول ډیر ضروری دی زه دا وایم چې ابزورب کول ډیر ضروری دی چې هغه په مو په وی اف بیهیویر کې د موږ څنګه بیهیو کوو موږ څنګه خلکو سره انټریکټ کوو هغه کې شی ریفلیکټ کیدل ضروری ده نو موږ خو چې څومره تعلیمي ادارې کتلي یا زموږ چې څومره تجربه ده تاسو خو ډیره ده په دې پوهه په هغې کې خو موږ ته فزیکس ښایي کیمسټري ښایي بایو ښایي میتھس ښایي یا لټریچر هم ښایي خو دا خو موږ ته څوک نه ښایي چې یاره ته به ژوند څنګه تېروې یا ستا وے آف لایف څنګه پکار ده نو دا سیزونه چې کله موږ فزیکس کیمسټري بایو وایو د دغه سیز کمی دی نو بیا خو دا پاسبل نه ده زما په خیال چې موږ د یو مثبت سوچ اډاپټ کړو هغه لپاره زه دا وایم چې ایز ا ټیچر وی هاف ټو سټپ اهډ لکه موږ ته مخکې راتلنو ضرورت ده لکه ایز ا ټیچر زه داسې کوم چې کله زه پهله ورځ یو کلاس ته لاړه شم لکه ما هغو ته پهله سبق نه وي ښیلی نو ریګارډلیس آف وټ آی ایم ټیچینګ دم زه هغو ته انګلیش ښیم هغو ته زه مینجمنټ ښیم زه هغو ته مارکیټینګ ښیم سبجیکټ څه ده ریګارډلیس آف دیټ پهله ورځ د ما دا اکټیویټي وي چې زه سټوډنټس ته دا ووایم چې یو کاغذ والئ او هغه باندې دا ولیکئ چې اوس پورې تاسو ته خپل اکیډمیکس کې څه بیریر وو څه رکاوټ وو چې هغه د وجې چې تاسو چرته یی ازي تاسو مطمئن یی یا نه یی او زه هغه ته دا وایم چې نما دې ما لیکي نو چې نوم نه لیکي نو دې ګیټ ان اوپن ګراوند نو بیا هغه چې دا زړه د خلاص ولیکي چې ما کور مې داسې وو پیرنټس مې داسې وو مرګري مې داسې وو ما ته انګلیش نه راځي هغه د وجې خلک ما پورې خندا کوي ما کې کانفیډنس نشته زه هغه بیا داسې کوم چې هغه چې ولیکي هغه پیج زه ځان سره افیس ته راوړم نو هر یونیورسټي کې نن سبا سایکالوجي ډپارټمنټ ده نو زه د خپل سایکالوجي ډپارټمنټ چې کوم سټاف ممبرز دي هغه سره مل کر زه د هغه مو ریډ کړو او هغه مو یو تھیمیټک انالیسس وکړو او وګورو چې د کلاس کې مین چې کوم میجورټي سټوډنټس کوم پرابلم فیس کړي دا اسدا نو بیا زه چې دا تھرو اوټ 4 منث سیمستر چې دا ما کوشش دا وی چې along with the course I am teaching them هغه سره هغه ز پرسنالټي بلډینګ باندې کار وکم لینګویج ایشوز وی language English مو students لپاره issue ده even مو چې دا په خیبر پختونخوا کې اردو is also an issue هغه چې دا نو اردو هغه کلیرلی نشي ویل او هغه دی چې هغه کانفیډنس چې دا شاتر کېږي او چرته کې هغه پرسنالټي کې هغه شی چې دا نیگیټیولی اثر پری دی نو although هغه ډیر ټیلنټډ وي خو هغه د بیریرز دی وجه پاتې وي نو زه هغه باندې خپل طریقې سره کار کوم نو زه دا ویل غواړم چې ایز ا ټیچر موږ به یو سټپ زیات خلو اور موږ به چې دا شی انډرسټینډ کوو چې موږ صرف دا کتابونو کې نه وایو چې دیز آر سټوډنټس او دو د قوم معمار دي نو هغه کې چې دا نو موږ به داسې کنټریبیوټ کوو نو موږ به څه نسل جوړ کوو ٹھیک اب معمار بالا جوړیږي چې دا پرسنالټي ډیولپ وي هغه څه زده کړی وي تاسو په خیال په کار نه ده چې زموږ سلیبس کې څه چینجز وشي بالکل ځکه چې اخلاقیات او یا د موږ کوم خبره کوو د پرسنالټي بلډینګ دا څه سبجیکټ زموږ په سلیبس کې نه وي سر سبجیکټس شته دي لکه بدقسمتي دا چې سبجیکټس شته دي خو سبجیکټس چې دا ټیچر هم لیکچر ډیلیور کوي اور स्टूडेंट्स से पासबल होता वही लगा पब्लिक स्पीकिंग सब्जेक्ट्स शता बिजनेस कम्युनिकेशन सब्जेक्ट्स शता एथिक्स सब्जेक्ट्स हर कोर्स के खई आगा चाहे सोक स्टूडेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट था आदि साइकोलॉजी स्टूडेंट था आगा दे कम डिपार्टमेंट स्टूडेंट था एथिक्स सब्जेक्ट शता हम ज खुदा में हम कना چې مو صرف کورسز ډیلیور کو هغه کورس څه د پاره دی لکه هغه شي کې لکه مو به دا سټوډنټس په دې شي باندې پوهیو چې دا سبجیکټ پاس کیدنه د پاره نه دی دا ډیر امپورټنت سبجیکټس دي تاسو وګورئ دا ایتھکس خبر وکړه ما جرنالیزم کړه ما ته د جرنالیزم ایتھکس ویلي دي خو زه په دې نه پوهه کړای چې سوسایټي کې به وخت څنګه تیروم نو زه ما چې ایتھکس تاسو څنګه خبر وکړه دا سبجیکټ خپل دی هغه سبجیکټ دی د سوسایټي د لپاره سپیسیفیک ماته سنخ کوي چې جی
نو دې دپاره تاسو ګڼئ چې یاره څه سپیسیفیک داسې پکار دي چې او تاسو څومره سبجیکټس نور ښایې نو دې نه زیات به په پرسنالټي بلډینګ هم خبره کوئ. بالکل دا ضرورت ده، بالکل زه به وایم چې دا ضرورت ده. خو اګین چې هغه کې بیا دا شی انشور کول ډېر ضروري ده چې هغه ایز ا سبجیکټ دې څوک نه ښایي، لکه هغه ایز ا ټریننګ چې وښیل شي. ټیک، تاسو وایي چې ټیچر به په دې کې مین کردار ادا کوي. ټیچر خو هم د یو ځای نه څه زده کوي نو دلته به کردار ادا کوي. د هغه دپاره به انسټیټیوشن څه یا هغه دپاره به ډایرکشن د کوم ځای نه میلاویږي، هغه به زده کړه د کوم ځای نه کوي؟ هغه دپاره ټریننګز ضروری دي، ټریننګ ضروری دي، هغه کې چې دا اویرنس کول ضروری ده. اور یو شی دا چې اوس چې کوم په هایر ایجوکیشن کې سپیشلی را روان ده هغه دا چې د وخت کې فوکس چې دا لکه اوس ټیچرز چې جاب کوي هغه کې یو اسپیکټ اکونومیک ریزنز هم ده. نو هغه چې دا د مو هایر ایجوکیشن داسې باوند کړي دي ټیچرز چې لکه د هغه پروموشن چې دا هغه ډیپند کوي په نمبر اف پبلیکیشنز باندې. نو هغه شي سره چې دا هغه اټینشن هم بل طرف ته ده، دے آر باوند هغه غواړي چې موږ پروموټ شو د هغې دپاره بنیاد دغه دی. نو هغه خو خپل سیلف ډیولپمنټ کې هایر ایجوکیشن کمیشن دومره ښه کړي دي چې کوم ریل پرپز د ټیچینګ دا کنه هغه نه اچیو کیږي لګیا. نو دې دپاره هم چې دا زه یم چې سوچ ګورنمنټ ته هم کول پکار ده، هایر ایجوکیشن کمیشن ته هم کول پکار ده چې لکه ټیک ده ریسرچ از امپورټنټ خو هغه اپلیکیبلټي سره حد پورې ده. اور چې دا نو هغه ټیچر چې دا نو هغه کې تاسو دومره بیزي کړی ده نو هغه سټوډنټ ګرومینګ باندې چې دا نو لګیا د توجه نه ورکوي، نو هغه دپاره ټریننګ ضروري دی، هغه دپاره اویرنس سیشنز ضروري دي. مطلب ایچ ای سی لم پکې کردار ادا کول پکار دي، ګورنمنټ لم پکار دي چې هلته ټیچر ریلیکس وي نو هغه سټوډنټ ایجوکیټ کوي. یو دماغ لو د مینه پس راشو نو بیا به د خپلې خبرې جاري ساتو. قدرمنو ډاکټر ثانیه ظهیر بیبي را سره پروګرام کې میلمنه ده او زه خوشحاله یم په دې باندې چې نن موږ په تعلیم خبره کوو. یو دماغ لو د مینه پس تاسو سره شریکوو. جی قدرمنو یو ځل بیا تاسو ته ستړي مه شویم. پروګرام سپینې خبرې خبره کوو په تعلیم باندې. د دمې نه مخکې موږ په دې خبره وکړه چې ټیچر به زده کړه څنګه کوي او سټوډنټ ته به څنګه ډیلیور کوي. زما یو پوښتنه دا ده چې په یو ایجوکیټډ کې او په یو ډیګري هولډر کې فرق څه دی؟ ایجوکیټډ چې دا هغه چې څنګه ما د مینه پهله هم خبره وکړه چې ایجوکیټډ کس چې دا هغه چې څه ویلي وي هغه ابزورب کړي وي، هغه انټرنلایز کړي وي او هغه شی هغه په پرسنالټي کې ریفلیکټ کیږي. او یو ډیګري هولډر چې دا نو هغه سره خو یو کاغذ ټوکړه ده چې هغه باندې هغه ګرځي او صرف یو ډیګري هولډر نه چې دا نو مو دا ایکسپیکټ کولی شو چې هغه یو اکونومیک پوزیشن باندې ښه کار کولی شي، خو نه هغه خپلم هغه انټرنل سیټسفیکشن والا چې کوم فیکټر د مسنګ وي. اور هغه زه نه وایم چې هغه ملک په ترقي کې هم څه کردار ادا کوي. نو ایجوکیټډ اور چې دا ډیګري هولډر کې خو ما د خیال کې دا ډفرنس ده. زه دا ګڼم چې دا په سوسایټي کې ډیګري هولډر زیات دي د ایجوکیټډ خلکو نه. او زما په خیال د هغې بنیادي وجه دا ده چې موږ د بنیاد نه موږ ته دا ویلی کېږي چې ته ډیګري واخله، ښه مارکس واخله چې تا ته ښه جاب میلاو شي. نو ستاسو په خیال دا سوچ چینج کول نه دي پکار؟ دا سوچ هی بدلون ضروری ده. اور دې سوچ دپاره بیا یو ځل زه وایم چې ټیچر رول ډېر زیات ضروری ده چې هغه کم ټایم سټوډنټ ته ټیچ کوي. نو هغه چې دا نو بجای دې چې هغه د 5 پیجز او د 10 پیجز په اساینمنټ باندې هغه ته ریوارډ ورکوي، هغه ته مارکس ورکوي، نو هغه وګوري چې هغه پریکټیکلی څه کوي لګیا ده، لکه پریکټیکلی هغه په سبجیکټ سوره زیات هغه انډرسټینډ کوي او هغه ته عبور حاصل ده. نو دا شی ډېر زیات ضروری ده چې مو وکړو. ټیک جی. د مور پلار څه کردار په دې کې تاسو ته ښکاري چې هغه کردار دې کې ادا کولی شي؟ مور پلار چې دا زه خو به وایم چې مور پلار خپل چې کم کردار ده هغه ادا کوي، خو هغو ته هم دا شی پوهول ضروری ده
چې نمبر یا ډیګري نه زیات چې دا یو ښه انسان جوړول ډېر زیات ضروری ده تاسو خپل بچی نو چې دا هغو که دا شی انډرسټینډ کړي چې لکه هغو ته ډیګري او ښه نمبر هغه سره لګیا ده هغه خپل بچي کې یو داسې پرسنالټي کې انټرنلی یو داسې شی بلډ کوي لګیا چې هغه خامي هغه زندگی کې ټول لایف ته لپاره پاتې شي او هغه مخکې نشي تللی مطلب کا بیا ډیګري مو اخلي نو فرق نه ښکاري فرق نه ښکاري په دې چې ډېر داسې بچي دي چې هغه ډېر ښه په خپل سبجیکټ انډرسټینډ کوي خو هغه چونکې مارکس دومره ښه نه وي نو لکه ما داسې سټوډنټس کتلی دي ما چې ټیچینګ د ما پیشن هم شوی ده داسې سټوډنټس نه شوی ده چې هغه سټوډنټس ریجیکټ شوي وو هغو ته لکه دا ویلی شوي وو چې تاسو نشئ کوئ پیرنټس هم ورته هم دا ویلي وو پیرز خپل ملګرو ورته دا خبره کړې وه او ټیچرز هم داسې کړي نو هغو سره چې ما محنت وکړو هغې اوچتېدنو هغه جذبه وه هغو کې ټیلنټ وو موټیویټ کول ضروري وو په دې کې چې نن سبا موږ سوسایټي کې ګورو نو د یو ټیچر او د سټوډنټ مینس کې چې کوم ګیپ او کوم فرق وو هغه هم نه ښکاري چونکې تاسو خپل یو ټیچر یې د دې څه وجه کېدای شي بس هغه دا چې مو پورا ایز ا سوسایټي مو خپل ډایرکشن غلط کړی ده و چې کوم طرف ته روان یو پهله وداو چې موږ په جوائنټ فیملیز کې پاتې کېدو مشران به وو د هغو عزت کون او هغو هره خبره منل نو موږ چې دا نو موږ ټرینډ چینج شو موږ پورا سوسایټي لکه زه دا وایم چې موږ پورا سوسایټي د چې کوم ویلیوز دي که نه هغه لاس شو لکه موږ په نیوکلیر فیملیز طرف ته لاړو او نیوکلیر فیملیز کې چې دا نو هغه یو چې دا پیرنټس دي او بچي دي هغو منځ کې چې د میډیا or the mobiles or the gadgets دمره ډېر راغللو چې هغو منځ کې ډفرنس رالو نو پیرنټس او بیا ټیچرز او سټوډنټس منځ کې چې دا د ریسپیکټ یو ګیپ چې دا هغه شی چې دا هغه باونډریز هم بلر شو نو زه وایم چې دا ریزنز دي چې مو پورا سوشل ویلیوز خپل چې دا هغه هیر کوو لګیا ټیک دا موږ وګورو ایجوکیشن سیکټر کې نو یو پرایویټ دی یو سرکاري دی د زیاتو خلکو رجحان نن سبا پرایویټ ادارو ته دی دې ځای کې تاسو ته څه وجه ښکاري چې یاره پرایویټ سیکټر ته زیات سټوډنټس ولې راځي یا پیرنټس هم کوشش کوي چې خپل بچي پرایویټ سیکټر ته ولېږي هغه ریزن دا ده چې ګورمنټ یونیورسټیز کې مو سره بېشک ډېر فنډس دي ډېر فیسلټیز دي ډېر پروګرامز دي بټ انفارچونیټلی چېرته کې هغه چیک اینډ بیلنس چې دا نو هغه دومره نشته جاب سیکیورټي ده نو هغه د وجې چې کوم په یو ګورمنټ یونیورسټي کې څنګه سټوډنټس ټریټ کېږي او یو پرایویټ کې ټریټ کېږي هغه کې ډفرنس ده خو دلته کې زه یو شی اډ کوم چې لکه دومره خاص فرق پکې شته نه په دې چې هایر ایجوکیشن کمیشن چې دا هغه دا شی باندې لګیا دا کوشش کوي چې یو یونیفارم پالیسی چې دا هغه هر انسټیټیوټ کې امپلیمنٹ کړي زه دا وایم چې هر ارګنایزیشن کلچر بل نه فرق ده نو او کلچر څوک جوړوي د مو خلک جوړوي لګیا لیډرشپ جوړوي نو دا د باندې ډیپند کوي چې یو یونیورسيټي چې دا لیډرشپ څنګه ده هغه ارګنایزیشن کلچر څنګه ده نو پرایویټ یونیورسيټیز کې چې کوم هغه کلچر ده هغه کلچر د زه د دا وایم چې هغه کې امپلیمنٹ کیه دا ولته کلچر د کار والا ده جی جی اکاؤنټیبلټي ده مانیټرینګ ده تاسو کوي چې کار څومره وشو و نشه سرکاري کې داسې نه خسته دا شی نشته او هغه چې دا نو لکه څه ټینشن هم نشته د دې خبرې په دې چې جاب سکیورټي ده او هغه چې دا هغه مس یوز کیږي لګیا په پبلک سیکټر کې چې هغه د وجہ د مو ایجوکیشن باندې ډېر بد اثر پرېوځي لګیا یو اخیری پوښتنه کوم جی چې دا بس تاسو پیغام هم شي تاسو څه میسج ورکول غواړئ په اخره کې چې یاره زمونږ ګورنمنټ له څه کول پکار دي زمونږ سټوډنټس له څه کول پکار دي زمونږ ټیچرز له څه پکار دي چې موږ ایجوکیټډ شو ډیګري هولډرز نه شو
गवर्नमेंट دا کول پکار دا چې هغه څنګه مو اوس خبره وکړه چې ټیچرز تم د ټریننګ ضرورت ده ټیچرز تم چې دا شی لکه چې هغه گورنمنت چې هغه چې باوند کړي دي چې پروموشنز په پبلیکیشنز باندې دي په ریسرچ باندې دي هغه کې هغه دومره باوند کړي دي چې هغه خپل ریسپانسیبিলিټي چې کومه د نیشن بلډینګ دا هغه پرېخي دا ټیچرز ته دا دی چې ټیچرز دا شی انډرستانډ کی دا شی ریکګنایز کی چې هغه پر پس هغه یو ډیر امپورټنٹ مقام بنی دي دا د مو چې دا د انبیا پیشه ده اور هغه چې دا نو هغه کې تاسو وګورئ رسول پاک صلی الله علیه و وسلم هغه چې دا نو خپل حسن اخلاق سره لکه هغه رول ماډلینګ کې پترو چې دا نو هغه اسلام چې دا سوسایټي چینج کړي وا نو ایز ا ټیچر مو ته دا شی انډرستانډ کوون ضروري ده چې د مو رول ډیر امپورټنٹ ده د پورا نیشن په بلډ کوونو کې بیا چې دا نن سبا چې ایشوز دي په د یونیورسيټیز کې هراسمنٹ ایشوز ډیر زیات روان دي اور هغه کې زه چې دا ګورنمنت ته دا ریکوست کول غواړم یونیورسيټیز ته دا ریکوست کول غواړم چې کم هراسمنٹ کمیټیز دي هغه کې چې کوم ممبرز دي کمیټي والا هغه ټول میل دي نو یو فیمیل ته چې ایشو وي هغه څنګه یو میل ته لاړ شي او خپل ایشو خي او دیس وز دام اډ کول غواړم چې د شی باندې توجه ورکول ضروری ده هراسمنٹ یو قسم نه ده نن سبا چې په یونیورسيټیز کې چې دا سایکولوژیکل او منټل هراسمنٹ یې زیات شروع ده چې هغه کوم طریقې سره سټوډنټس پریشرایز کوي لګیا نو زه به دا وایم چې هراسمنٹ کمیټیز ریویژن ضرورت ده هراسمنٹ کمیټیز کې چې دا نو فیمیل ریپرزینټیټیوز پلس فیمیل سټوډنټس چې سټوډنټس چې دا نو اوپنلی تللی شي او خپل ایشوز چې دا نو هغه ورسره کولی شي او ایز ا سټوډنټ مونږ ته چې دا د وخت کې خپل چې کوم ورت ده مو چې کوم ویلیو ده هغه ریکګنایز کول ډېر زیات ضروري ده چې مو ملک کم طرف ته روان دی او هغه کې موږ څه رول پلی کول شو ټیک ډېره مننه کوم چې تاسو پروګرام ته راغلئ موږ هم ټیم راکړه قدرمنو ډاکټر ثانیه ظهیر بیبي را سره نن پروګرام کې میلمنه وه دوی کیمپس ډایریکټر دي د پریسټن یونیورسيټي کوهارټ او اسسټنټ پروفیسر هم دي نن پروګرام کې موږ کوشش وکړو چې تاسو پوه کړو چې تعلیم څه شی دی د تعلیم مقصد څه دی او موږ څنګه تعلیم یافته کېدی شو زه دا ګڼم چې تعلیم د یو زده کوونکي په سوچ کې په کردار کې په عمل کې مثبت تبدیلی ده او که مثبت تبدیلی را نشي نو که موږ سره هر څومره ډیګریز وي خو موږ تعلیم یافته نه یو پکار ده چې موږ تعلیم یافته شو نه دا چې موږ ډیګري هولډرز یو چېرته چې احاد اوسئ د الله په امان